صحیح شه بس برابر دی. مخته بل حدیث چې په باره کې ده وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن يحيى عن عمرو عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت عائشه بن روایت كانوا يروحون الى الجمعه خلق بجمعه منځ ته کله تلل کنه فقد عرقوا خیلې بشول وتلتخوا بالطين او خاطي بر پرې خاخې شوي مثلا فقيل له من راح الى الجمعه ته بيدل سوق جمعه ته راځي کنه فلا تسلادي غسل کوي وفي روایت كان الناس عمار ارضهم زما کې بیا بدوالي کنه بس مزدوري سړی کوي خو خیلی کیږي کنه خرابېږي وکان يرخون يخالطهم العرق والتراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم الجمعه فاغتسلوا زمونږ علما حنفیه د مذهب دی کنه چې جمعې منځ ته سړی ځي کنه دی باندې غسل کول سنت مستحب طریقه ده صحیح شو واجب نه د ظاهري حضرت چې دلته امر صغیر غلیفات تسل وغیره فلیات تسل دا وجود پر استعمالي مونږ چې اصل کې شروع دي زمانه کې خلک چې شو د غونو له کپړې به غستول د ډبلې کپړې وی کنه او عربو لکه ګرمه ډیر غنه له د سمزدوري به کول سبلون د مرسپیان وی نه کنه خلک به تفریق دومره او څونه او وقیلت هم ډیرو کنه دا خبر به منسوخه شو لرسته کنه وجوب ختم شو. وبه قال حدثنا ابو حنيفه والمنصور محمد بن بشر كل مع النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على منة الجمعة زميت سوق رزخة. وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر يوم الجمعة جلس قبل الخطبة جلسة خفيفة خطبه نه مخکې بلغونه کېناستو کنه لکه خطبې ته پر لږ څه کېنې بیا اذان کېږي کنه. وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم ان رجلا حدثه انه سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال له ما تقرأ سورة الجمعة سورة الجمعة نوعي ولا تملمي كان قال بلى ولكن لا أعلم قال فقر عليه وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما شكل دا خلق شو غوري تجارت مجارت څه شی وګوري هغه طرف ته منډي وهي او تا ویلاړ پریدي پیغمبر سمي پرې کوم د شی وکنه هلته کې خطبه باندې لاګیا وکنه تجارت مجارت ول سامان راغلی وکنه ټول صحابه پسیدلی وو خوراک مرکل ته کې د اناج کمې ډیر وکنه بیا د آیات راول چې د سیما کوي صحیح ده کنه ټیک شو خپ خطبه لکه پارام سره. وبي قال حدثنا ابو حنيفه عن احمد بن محمد بن اسماعيل الكوفي كوب بن يوسف بن يوسف بن زياد عن ابي جناده عن ابراهيم عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في يوم الجمعه سوره الجمعه والمنافقين دا دوړ سورتونه به پکې ویلو صحیح شو. وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن ابراهيم عن ابيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعه عيدونو منځونو کې او د جمعې منځونو کې پیغمبر سم دا سورتونه هم سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه هل اتاك حديث الغاشيه دا واخو پکې تب شو کنه. وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن قيس عن طارق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ليله الجمعه هر جمعه شپه چی کنه الا وينظر الله عز وجل الى خلق 3 مرات درو خدای پاک د رحمت نظر مخلوق ته چي يغفر الله لمن لا يشرك به شيئا کم سره چې الله سره شرک نه کوي الله معافي کوي صحیح شو ګناهونه معاف کوي. وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن الهيثم عن الحسن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعه وقي عذاب القبر عذاب قبر نه محفوظ شي دا سړی څومره بختوري خبره ده. جمعې شپې د مرګ رالو یا جمعې ورځ کنه د پنځه سړی خدا خیالي ورځ ته نه دی ورته ول پکار کنه بس دینه د قبر عذاب اوچت شي که څنګه سړی همي بس د محفوظ شول نور موږ سره کار نشي سو پر محفوظ شو دا بیا صحیح شو علماء دي کې څه نه سره صحیح د محفوظ شو کنه دیونه خو اتفاق د حدیث ته خبر د دې کې څه تکذیب نشي کول انشاء نه ده.